وګو عزتمندو قرآن کریم عالمی دنیا ته او عالم انسانیت ته د دریو خبرو پیغام ورکوي. نمبر 1 صحیح اعتقادات، نمبر 2 صحیح عبادات، نمبر 3 صحیح معاملات. قرآن کریم د دغه درو خبرو خلاصه ده. زه تاسو ته خلاصه د دې بیانوم او کوشش وکړو چې په دې منځ عمل وکړو. خو عزتمندو که د موږ او تاسو صحیح عقیده زده کول غواړو نو صحیح عقیده به موږ او تاسو د قرآن کریم نه زده کوو. خو یو ټکی به ورسره ګوره یاد ساتئ، نن د MA اسلامیات هغه خلک نن د دین اسلام ترجمانی کوي، خو خوږو عزتمندو زما ورسره اتفاق نشته دی. خوږو عزتمندو نن یو کال ترجمه چرته وکړي او دا ترجمې نه بعد عالم اسلام ته دی چې کوم د اسلام د نماینده په حیث خپل ځان پیش کوي. خوږو عزتمندو داسې نه کېږي. موږ تاسو به د قرآن کریم نه عقیده زده کوو، خو په دې شرط یاد ساتئ چې موږ تاسو به د قرآن کریم نه عقیده زده کوو، خو په واسطې د علماء کرامو به زده کوو. خوږو عزتمندو دا واسطه پکې ضروري ده، ځکه نن مغربي دنیا لګیا ده چې هغه د استاد او د دغه شاګرد ترمنځ چې دا کوم مصاحبه ده، دا کوم تعلق او نسبت دی او دا کومه ناسته ده، دغه کوشش دا ده چې دغه تعلق او دا صحبت ختم کړي. نو تاسو ته وایي ته پلانکۍ نمبر بټن د کمپیوټر کلیک کړه نو تاسو به د اودس مسائل راشي، پلانکۍ نمبر کلیک کړه نو تاسو به د زکات مسائل راشي، پلانکۍ نمبر ته کلیک کړه نو تاسو به د روزي مسلې راشي. خوږو عزتمندو نن د عالم کفر د هغوی په دې وخت کې میشن دا دی چې د اسلامي دنیا دننه د استاد او د شاګرد ترمنځ چې دا کوم نسبت او کوم رشته او کوم تعلق ته چې دا اداول ختم کیږي. نو خوږو عزتمندو د دې ختمېدو نه بعد خوږو عزتمندو نو دغه د زده کړې خاوندان چې کوم دي نو دا به ډایرکټ بیا د هغوی د ذهن مطابق به بیا جوړېږي. ترجمه به ورته هغوی کوي خو د خپل ذهن مطابق به کوي، تشریح به ورته کوي خو د خپل ذهن مطابق به کوي. خوږو عزتمندو نن هم تاسو وګورئ پاکستان دننه داسې قرآن کریم چاپ کړی دی، داسې ترجمه چاپ کړی ده، داسې تفسیر چاپ کړی دی چې هغه د هغوی د خپلې خوښې مطابق دی، د قادیاني مزاج مطابق چې کوم دنو چاپ کړی دی. نو د دې وجې نه زه تاسو ته یم چې د قرآن کریم نه به دا درې خبرې زده کوو. صحیح عقیده خو په واسطې د تاسو وایي په واسطې د علماء کرامو، علما به ترې نه ډیلیټ کوئ. کله چې عالم خوږو عزتمندو د کوم کاروان نه هم تا ډیلیټ کړلو، دا د ترې نه لرې کړلو، د دې کاروان د سفر انتها به دا په فتنې او په فساد باندې ودرېږي. نو موږ د قرآن کریم نه عقیده زده کوو، خو په واسطې د چا به زده کوو؟ ورونو ووایئ تیز علماء کرامو. نن جنگ دا دی، نن عالمی دنیا دا وایي چې د پاکستان نه هغوی وایي چې مدرسه او مولا ختم کوي. د دین اسلام د تمامو ادارو سره موږ اتفاق لرو، خو صرف او صرف مدرسه او مولا ختم کوي. د هغوی جنگ نن خوږو عزتمندو د مدرسې خلاف دی، د هغوی جنگ د علماو خلاف دی، د هغوی جنگ د دعوت او تبلیغ خلاف نه دی، د تصوف د خانقاه خلاف نه دی، د جهاد مجاهد خلاف نه دی، د تصنیف او تالیف خلاف نه دی. د هغوی جنگ صرف او صرف 1 پوینټ ایجنډا د مولا او د مدرسې خلاف جنگ دی. ولې د دین اسلام د تمامو ادارو بنیاد او مرکز دا مدرسه او علما دي. نو خوږو عزتمندو موږ به د دین اسلام هر سفر کاغه د تصوف او د خانقاوي الا به ورسره سفر کو چې سرپرستی د علما وي، دعوت او تبلیغ د کاروان سره به الا سفر کو چې کله سرپرستی د علما وي، د جهاد او مجاهد سره به سفر کو خو چې کله سرپرستی د علما وي. خوږو عزتمندو د هر دین اسلام چې کوم کاروان دی نو سفر به ورسره کو، خو شرط به دا وي چې د دې سرپرستی به علما کوي. او چې د کوم کاروان او د کومې قافلې سرپرستی علما نه کوي، د دغه کاروان نه ځان ساتي، د دې انتها به فتنې او فساد باندې ودرېږي. وخم د کنوم د خوخه او ټیک ته غلطه رونو. نو قرآن کریم نه موږ تاسو عقیده زده کوو په واسطې د چا؟ د علماء کرامو. نمبر 2 صحیح عبادت چې موږ زده کوو، د صحیح عبادت بنیاد او مرکز دا به قرآن کریم وي، د هغې نه به زده کوو. خو یاد ساتئ د قرآن کریم نه صحیح عبادت زده کول دا به یو شرط پورې مشروط وي، او شرط پسې وي چې دا به په واسطې د علماو وي. څه شی به وي؟ په واسطې د علماو به وي. او که څوک د قرآن نه عبادت زده کوي او واسطه د علماو پکې نه وي، دی به ترجمه غلطه زده کوي، عبادت به غلط زده کوي، دنیا ته به دنه غلط میسج او غلط پیغام به ځي. نو خوږو عزتمندو عبادت به زده کوو، د قرآن کریم نه به زده کوو، او په واسطې د علماء کرامو به زده کوو. او نمبر 3 صحیح معاملات به د قرآن کریم نه زده کوو. او یاد ساتئ
چې د قرآن کریم نه صحیح معاملات زده کوو نو دا به په واسطې د چا زده کوو ورونو د علماء کرامو به زده کوو چې کله عالم رشته پکې وي نسبت پکې وي استاذي او شاګردي وي انشاءالله العزیز دغه زده کړه به تا چې کوم دی نو خپل منزل مقصود ته رسوي ته به هدایت ته رسېږې ته به کامیابۍ ته رسېږې او ستا انجام به د خیر وي فتنه او فساد به نه وي انشاءالله العزیز خو هم نه که نه نو قرآن کریم ما ته ووایي قرآن کریم د څو خبرو خلاصه ده تیز ووایي چې لږ اجر او ثواب دله خدای درکړي د دریو خبرو نمبر 1 صحیح اعتقادات ووایي صحیح اعتقادات نمبر 2 صحیح عبادات نمبر 3 صحیح معاملات زه نه امتحان اخلم نمبر 1 اعتقادات نمبر 2 نمبر 3 ماشاءاللہ ماشاءاللہ